أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. د دې ځایه وس الله تبارک وتعالى محرمات الهیه بیانای، یعنی د الله رب العالمین حرام کړی شوی چیزونه بیانای چې دا پتا سو باندې حرام دي، دي ته حرام وای. باقی چیزونه په دین کې نه دي حرام شوی، هغه حلال دي. دغه شان مخکې آیات کې تحریم د ما احل الله پاغي باندې رد وشو چې حلال چیزونه په ځان باندې ما حرام وای، کم چیزونه الله رب العالمین حلال کړل نو هغه ته حرام وای. وسرت کوي په تحلیل د ما حرم الله باندې، یعنی حلال ګڼل د هغه څه چې الله رب العالمین حرام کړی دي. بیا په دې آیات کې الله تبارک وتعالى څلور محرمات خاص کړی دي، د خاص ذکر کړه. یو پای کې ذکر شو المیتة مردارا، دویم ودم وینا بهیدون کی، او دریم نمبر لحم خنزیر، او څلورم نمبر ما اوهل به لغیر الله. حالانکه په حدیثو کې نور محرمات هم ذکر شوی دي، لکه دین علاوه نور چیزونه حرام دي، سپی دی، شرمخ دی، زمری دی، پیشو، ګیدړ، دغه شان چندخان و غیره نورم بشمار چیزونه دي چې هغه حرام دي. لیکن دا څلور چیزونه دلته بیان شوی د دې تخصیص وجه ده چې دا و مشرکان حلال ګڼل، نو الله رب العالمین ورته فرمایل چې رضان تحلیل او تحریم مکوي، او دا الله تعالی حرام شوی چیزونه بعض پکې دا څلور دي، نو دې ته ویل کېږي حصر اضافي، یعنی تاسو د حرامو په نسبت دا چیزونه حرام دي. بحیره، صایبه، وسیله، حام د باباګانو په نوم باندې حرام شوی چیزونه په اصل کې حرام نه دي، نو د ځان ناغول حرام وي. دغه شان دوی موجوده ده د دې څلورو چیزونو تخصیص چې دا څلور په ټولو آسماني دینونو کې حرامو، نو په دې کې په يهودو او نصارو او مشرکانو باندې رد دي چې دا خو اتفاقی حرام دي او تاسو ردی مخالفت کوي. نو دلته حصر راګرول د ټولو محرمات او مقصد نه دی، بلکې الله رب العالمین ته څلور ذکر کړلی. نو الله تبارک وتعالى فرمایي انما یقینا حرم حرام کړی دی الله تعالی علیکم المیتة پتا سباندی مردارا. انما یقینا حرم حرام کړی دی الله تعالی علیکم پتا سباندی المیتة مردارا. مردارا میتتون داغی تویل کی چې بغیر د حلالی شرعینا، بغیر د ذبح شرعینا داغی نساوی استل شي. هغه حیوان چې په خپل مرګ باندې مړ شي او په ذبح سره په حلالی سره داغی نه وینه ونوزي، په شرعي طریقې سره ذبح نشي. د دې بعضی اقسام په سورته مائده آیت نمبر 3 کې ذکر شوی دي، او دا په دې خبره باندې دلیل دی دا آیات چې د مردار حیوان نه هر قسمه پیدا د خوراک و غیره دا اغستل د حرام دي، هر قسمه پیدا تی اغستل حرام دي، سوا د اغه نه چې په حدیثو کې داغي تخصیص شوی دی چې هغه بغیر د حلالي شرعي نه هغه خړې شي، لکه میان دي، سمندري او دغه شاندکی ملخان دي. نو د سمندر چې کم میان دی، ګوره په سمندري چیزونو کې دا صرف د میان چې کم نو صرف حلال دي، لدین علاوه سمندر کې چې نور څومره چیزونه دي نو هغه حرام دي. صرف سمک مې پکې حلال دي، او د مې د پاره بیا حلال نشته، ذبح نشته، بغیر د ذبح نه بیا هغه حلال دي. دغه شان ملخان چې په حدیث کې راغلي دام بغیر د ذبح نه، بغیر د حلالینه دا جایز دي.
نوردین علاوه د مردار د میتتون داغي کويخته دی کداغي هر څه شی دی او کداغي غوخه خړل دی دا ټول چې کوم نه هغه حرام دی نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې الله تعالی حرام کړل په تاسو باندې مردارا دویم نمبر ود ما او وینا بهیدن کی دم نه مراد د وین نه مراد دم مسفوح دی بهیدن کی وینا چې د قرآن کریم د بل آیات نه دی او دا وضاحت دی شوی دی هغه وینا چې هغه د رګونو وینه ده کوم وینا چې د ذبح نورستو د حلالین نورستو په غوخه کې یا په وازده کې یا په اډوکو پورې لګیدلی نو هغه فاکه ده د صحابه کرامو په زمانه کې هغه استعمال شوی ده او حدیث کې د دوه قسم نور وینو هم استثناء دین راغله چې هغه وینم حلال ده چې هغه د جګر یعنی اینه ده اینه او دغه شان توحال تورې دی کبد دی او توحال دی کبد معنی اینا او توحال معنی تورې چې دا ترمذی شریف چې کوم نو حدیث ته چې دغه دواړه تیم مستثنا دي اگر چې دا اینا ده خدا حلال دی جګر اینا او دغه شان تورې او دین علاوه چې کوم وینا په دی غوخه پورن ختی د حلالین ورستو پاډو کو پورن ختی نوغه حلال ده او هر چې دا پر رګونو کې کوم وینا ده دا په شړ باندې بهيږي نو دغه وینا ده حرامه ده نو بیا وینه د هر قسمه استعمال لپاره ناروا ده دا ځان لم نشي خوړې چرګانو لور کولم د حرام دي بچي کې چولم حرام دي دغه شان د دینه پالش جوړولم حرام دي مطلب دا چې مسلمان د دینه هیڅ قسمه پیدا نشي غستلې دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه الله تعالی چې یو شی حرام کی نو داغي قیمت هم حرام کی داغي ثمن هم حرام کی داغي بیا هر شی حرامي دریم نمبر دی ولحم الخنزیر غوخه د خنزیر غوخه د خنزیر غوخه ذکر کړه ځکه دا ډیر استعمالي د مقصود اصلي دی مراد د دینه د خنزیر ټول بدن دی امام قرطبی رحم الله لیکي دا ټول بدن ته شامل دی سوا د ویختونه خو لیکن صحیح دا چې دا د ویختو سره هر څه سره د خنزیر چې کوم نه دا حرام دی د دې غوخه دغه شان د دې هر یو چیز او وجه دا ده چې علما ذکر کوي په د خنزیر کې په دې کې ډیر بد صفات هغه پراته دي بد خوونه په دې کې پراته دي کله چې دې غوخه څوک استعمال کی غوخه وغیرہ هر شی نو په انسان کې هغه بد صفات راځي هغه بد خوونه راځي شریعت د دې هر څه حرام کړی نجس العين ګرځولې چې دا پلید دی نجس دی د ذات پلید دی خنزیر بے حیا دی بے غیرت دی په دې وجه يهود او نصارا عقیده کوشش کوي چې د دې د غوخه د ټول بدن په مختلفو سيزونو کې استعمال کی په مسلمانانو باندې اوخري او په هوټلونو کې هغه ذبح کوي او ډیر مسلمانان په دې کې چې کوم نه بیا اخته شوی دي او بیا دغه کافر بيدینه دا په صابونونو کې دغه شان شرابونو کې شربتونو کې شیمپوګانو کې غوړو کې عطرونو کې سپریګانو کې هر قسم موادو کې دا استعمالي نو مؤمن چې کله د دینه خبري نو هغه به دغه شی ځان ساتي چې پای کې د خنزیر غوخه استعمال شوی د خنزیر وازګه استعمال شوی د خنزیر د بدن سه استعمال شوی دا غینه بزان ساتي او څلورم نمبر دی وما اوهل به لغیر الله هغه چې आवाज پورته شي باغی باندې د پاره د نزدېکت د غیر الله یعنی هغه حیوان چې आवाज وکړل شي باغی باندې د پاره د نظر او د نزدېکت د غیر الله د پیر بابا وغیرہ پنوم باندې داغه د رضا کولو د پاره داغه د خوشالولو په نیت باندې چې دا حیوان ما د پیر بابا پنوم باندې نظر ک او کپدی بیا ګوره کداغه چې کله د دې داغه پنوم باندې نظر شه د پیر پنوم باندې د بت پنوم باندې نظر شه نو کپاغه باندې بیا د الله نوم واغسل شي د حلالي په وخت کې نو بیا هغه حرام دی هغه سره لکه څنګه چې په خنزیر باندې یو انسان بسم الله الله اکبر وای نو هغه نه حلاليږي پای کې حلت ناراضي حلالواله پکې ناراضي دغه شان سپي انسان حلال کې پاغه باندې بسم الله وای هغه نه حلاليږي په وخت د ذبح کې پاغه باندې تکبیر ویلو سره الله اکبر ویلو سره هغه کې حلت نشرات للی په مردار باندې د الله رب العالمین په نوم اغستلو سره هیڅ نه پداغینه نه حاصلېږي
نو دغه شان د غیر الله په نوم باندې یو شی نظر شو د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې د بل چا د رضا د پاره یو شی نظر شو هغه باندې کچرتا د الله نوم واغستل شي په وخت د ذبح کې نو پای کې هرگز حلت نشرات لې داغه نه هیڅ قسم نه پي انسان چې کم د نوغه نشي غستلې نو دیو جن الله رب العالمین فرمایي انما حرم یقینا حرام کړی د الله تعالی علیکم پتا سو باندې المیتتا مردارا والدم او وینا بهیدن کی ولحم الخنزیر او غخد خنزیرا وما او هر غص اوهلا چې نوم اغستل شوی وی به پاغ باندې لغیر الله سوا د الله تعالی نه وما او هر غص اوهلا چې نوم اغستل شوی وی به پاغ باندې لغیر الله سوا د الله تعالی نه پمن استر نو څوک چې مجبور کړي شو غیر باغین چې نوی دې سرکشی کون کې ولا عادن او نوی دې د حد نه تیریدون کې فلا اثم علیه نو نشته دې هیڅ قسم ګناه پد باندې الله تبارک وتعالى وای څوک محتاج شو یعنی مجبور شو د مجبوری د دوه وجنۍ یو دار چې یو ظالم یو جابر یو کافر په د باندې اکراهو کی زور پیو کی په یو مسلمان باندې چې دا اوخره د دې سيزونو په دې سيزونو باندې هغه باندې زور کړل شي چې دا اوخره د حرام سيزونه او د بچ کېدو هیڅ ذریعہ نه نو بس د مجبور دی خړلې شي دویم وجدار چې سخت لوګه د پاغه باندې راغله چې دا غي ذکر په سوره مائده آیت نمبر 3 کې شوی دی الله رب العالمین التا پاغه سوره مائده آیت نمبر 3 کې وای فمن استر فی مخمصتين سوک چې مجبور شو په مخمصتين دلوګینا غیر متجانف لاثم چې نوی قص کون کې اراده کون کې ګناه تا فإن الله غفور رحیم نو یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی او باغ ولا عاد د دې په مابین کې ډیر فرق دی او هغه علماء تفصیلا ذکر کړی دی لکه یو دا باغین معنا دا شو چې نوی حلال غنون کې داغي مطلقاً بس د مجبورین خوري نو غیر باغین چې نوی د حلال غنون کې داغي مطلقاً او ولا عادن او نوی ولا عادن او نوی د ځان سره توخه جوړون کې خرچه جوړون کې دویمه معنا غیر باغین چې نوی تجاوز کون کې د مقدار د حلال نه ولا عادن او نه قصور کوي نه کمی کوي په هغه انداز کې چې دلره حلال دي یعنی بالکل پریدم نه تر دې چې هلاک شي او درېمه معنا غیر باغین چې نوی جدا کیدون کې د جماعت د مسلمانانو نه ولا عادن او نوی مبتدع مخالف د سنتنا سلورم معنا غیر باغین چې نوی خورون کې بی ضرورتا بغیر د ضرورت نه خوري ولا عادن او نوی ځان مړون کې پنځم معنا غیر باغین چې نوی طلب کون کې داغي په وخت د وجود د حلالو کې چې حلال ورته ملويږي نو هغه نه خوري ولا عادن او نوی تجاوز کون کې د حدنا او بل معنا غیر باغین چې نوی ظلم کون کې په ملګری باندې چاغله نور کوي او هلاک شي ولا عادن او نوی تجاوز کون کې د لوګینا د بندش د لوګینا د بندیدو د لوګینا او وما معنا غیر باغین چې نوی طلب کون کې د لذت داغي خون تناخلی او ولا عادن او نور رسیږي حد موړوالی تا اتم معنا غیر باغین چې نوی بغاوت کون کې پامیر المؤمنین باندې ولا عادن او نوی خلاف کون کې د طریقې د حق پرستونه دا ټول معنی دلته کېدلی شي نو الله پمن استر څوک چې مجبور شو غیر باغین چې نوی د سرکشی کون کې ولا عادن او نوی د حد نه تیریدون کې او د نور معنی ځان لږ څوک کېدلی شنو یادې کوي فلا اثم علیه نو نشته د هیڅ ګناه په د پاغه باندې ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی دې بخون کې مهربان الله رب العالمین بخون کې مهربان دی الله رب العالمین بخون کې مهربان دی
او دا اور پسې ذکر ک چې الله بخون کې مهربان دی. ځکه اشاره ده کله یو انسان نه د ډېر لوګي د وجه نه بی اختیار او بی ارادي زیات خوراک وشو نو الله به معاف کی. ځکه هغه غفور رحیم دی. رحیم کی اشاره ده چې الله تعالی په خپل بندگانو ډېر رحم کوونکی دی. ځکه ول رخصتونه ور کوي او الله رب العالمین انسان د سینه مجبور کوي چې دا انسان مجبور دی د لوګي نمرې نبی ول الله رب العالمین هغه حرام سيزونه الله ول جایز کړی دي. انما حرم یقینا حرام کړی دی الله تعالی علیکم فتاسو باندې المیتۃ مردارا والدم او وین بهیدن کی پشل باندې ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر وما او هر غص اوهلا چنوم اغستل شوی به پاغ باندې لغیر الله سوا د الله تعالی نه پمن استر سوک چې مجبور کړل شو غیر باغین چې نوی سرکشی کوونکې ولا عادین او نوی د حد نه تیریدونکې فلا اثم علی نو نشته دی هیڅ ګناه پاغ باندې. ان الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کې دی ډیر مهربان دی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.